سوال داسې دی چې خلک وي مونږه یو کس یا مسلمان شوی دی یا په وخت د جاهلیت کې په دې وجود باندې هغه مهرونه والي لکه د عیسایان یا د وغیره د یهود چې دي دوی په دې وجودونو باندې نقشې جوړوي او یا چې دی نو زمونږ د خلک د علاکان چې دي نو په دې وجودونو باندې هغه چاپونه لګوي هغه د نوم هغه ټکي پکې مرګري کړي او سدیله وغیره او هغه شی پکې راښکلی نو وی دا چې مونږ په وخت د جاهلیت کې دا ټاپه لګولي اوس مونږ ته پته ولګېده چې دا څیز ګناه دی دا څیز څه دی ګناه دی نو آیا دا اوس مونږ ورانو خو ورانېږي نه لکه دا کرسچن وغیره دا چې دا نقشې جوړې کړي دا پرمننټ دي دا ورانېږي بیا نه او دا کوم دا پنجابیان چې دلته راځي د بازارونو کې ګرځي او هغه مهر لګوي نو هغه هم پرمننټ بیا ورانېږي نه نو آیا اوس مونږ ته پته ولګېده نو اوس چې دا مونږ ورانو نو ورانېږي نه که سرمن کټ کو دوباره سرمن ناخېږي بیا پکې هغه برابرېږي نو اوس د دې سره مونږ څه وکړو آیا په دې باندې مونږ ګناهګار یو که نه او په دې باندې غسل کېږي او که نه اودس پې کېږي که نه یو خبره دا ځان سره نوټ که دا پرمننټ شیز چې ته لګی ګوره په دې باندې اودس او غسل نه کېږي دا هغه صحیح په دې باندې لګېدل ده چې دا دې باندې اوس نه کېږي ټیک شو خو که تا دا په وخت د جاهلیت کې لګولې ده چې ته نه پوهېدې یا یو کرسچن یهودي یا غیر مسلمه دی هغه په وخت د جهل کې لګولې اوس دی مسلمان شو یا مسلمان دی دی پوه شو چې دا څیز ګناه دی نو آیا اوس په زمون غسل او اودس کېږي که نه نو جواب واوره جدید فقهي مسایل والا دا ټول لیکلي دي چې اوس که دې توبه وباسي د دې نه چې بعدیګر به داسې نه کوم او دې په دې کار پسې شي چې د خپله نښه ورانه کړي د لاس د ملا د ګېډې سینې وغیرې نه دې نه وران کړي او خو ورانېږي نه نو دې پې اوس ګناهګار نه دی دوباره به دا کار نه کوي او دا د دې وجود یو عیسه ګرځېدلې ده چې اوس ورانېږي نه نو غسل او اودس پې وشي خو توبه به وباسي چې بعدیګر به داسې کار نه کوم او کوشش به کوي چې دا څیز وران کړي د دې سره ریلیټډ بله خبره وي بعضې زنانو پرې تندو کې دغه لګولي خالې لګولی او دا خال چې لګوي نو هغه په ستن باندې دا سرمن سوری کړي او بیا پکې دا شنه رانجه ولګوي او څه پوره حساب ورسره وکړي بیا پرمننټ یې ورانېږي نه نو آیا دا خال لګول دا څنګه دي دا خال لګول دا څنګه دي او آیا که دا مونږ په وخت د جاهلیت کې لګولی دی نو اوس پې مونږ ګناهګار یو که نه نیو خبره دا ده چې خال لګول نبی علیه السلام د دې نه صراحتا منع کړې ده چې دا ښځه جهنمی ده چې څوک دا خال لګوي او یې ورله څوک لګوي لکه مثال په طور درته مې مال خال ولګوه ده ماله ولګوه نو دیم جهنمي دی جهنم ته به ځي او زه به هم ځم دا ښځه دی و به هم ځي او څوک چې ولګي هغه به هم ځي خو چا چې اوس دا خال لګولی دی هغوی چې دا مونږ په وخت د جاهلیت کې لګولی اوس پې مونږ ستومانه یو نو لومبې به دا کار کوي چې دغه ځای په ستن باندې راسپړي واپس په دا خال ورانوي یو خبره چې دا خال وران کي او دا وران شي نو د ده نه ګناه ختم هو که دا اوس د دې وجود حصه ګرځېدلې دا ورانېږي نه نو غسل او داس هر څه پې کېږي توبه به وباسي بعدیګر به نه دا کار چاله کوي او نه به یې پخپله کوي او د دی به توبه وباسي نو الله به یې معاف کړي دا خال لګول ګوره حرام دي اوس د دې سره یو ریلیټډ بله خبره ده لکه دا ښځې اوس وایي دا اکثر چې جنکۍ واده کېږي او یا چېرته داسې ناویانې جوړېږي یا چېرته د چا غم ښادی له ځي نو هغوی دا عارضي طور باندې دا حالونه کېږي عارضي طور باندې دا حال په دې اننګي باندې یا چې دی نو په تندي په زنه وغیره باندې کېږي نو آیا دا لګول اوس څنګه دي هغه پرمننټ حرام دي نو ګوره دا چې لږ ټیم دپاره یې لګوي نو دا هم ښه خبره نه ده ځکه حدیث پې صادقېږي نو دا هم ښه خبره نه ده خو که د لږ ټیم دپاره یې لګوي او بیا ورانېږي د لږ ټیم دپاره یې لګوي او بیا ورانېږي امکان د ورانېدو یي نو هغې ته اجازت شته چې لږ ټیم دپاره دغه کېږي لکه ناوې د واده کېږي یا د چا واده له دا جینۍ ځي نو که لږ ټیم دپاره کېږي چې واپس ورانېږي نو د دغې اجازت شته ځکه دغې سره دا د ښځو ښایست دی او ښکلیوالی دی نو که دغه کېږي د لږ ټیم دپاره نو اجازت شته دی والله اعلم